کې ګناه نه ځان ساتل پکار دي او چې کوم بنده په روژه کې ګناه وکړو د ده لپاره په قیامت کې به سخته سزا وي. علامه ابن جوزي رحمه الله یو تصنیف ده په بستان الواعظین په نوم باندې دې کې یو روایت نقل کړی ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي سمعت جبرائیل یقول سمعت الله عز وجل یقول یؤتى بشاب یوم القیامة باکیا حزینا والملائکة تسوق بمقاعع من الحدید من النار. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ما د جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام فرمایل چې ما د الله رب العزت نه اورېدلي چې د قیامت په ورځ به یو ځوان داسې حال کې راوستلی شي چې هغه به ډېر ژاړي او خفه به وي او ملایکې به د اوسپنې د اور په ګروزونو باندې دا وهي او شړي به او دا کس به فریاد کې او چغې به وي الامان الامان الامان، خو د ده لپاره به هېڅ قسم امان نه وي. بیا به دا کس روان کړی شي او د الله تعالی مخ ته به یې ودرولی شي بین یدی الله. الله پاک به د عذاب رختو ته حکم وکړي چې دا پړ مخې جهنم کې وغورځوئ. نبی صلی وسلم فرمایي چې ما د حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړه چې یا جبرائیل من هو، ای جبرائیل علیه الصلاة والسلام دا څوک او دی په کومه ګناه؟ جبرائیل علیه السلام راته وفرمیل چې شاب من امتک، دا کس چې دا به ستا د امت یو ځوان وي. وایي ما جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړه چې دا کومه واقعه نبی صلی الله علیه وسلم ته بیانوي ورته وایي چې وما ذنبه، دغه سړي به ورځ د قیامت کې چې دی په دې سزا مبتلا وي، د ده به ګناه سي. جبرائیل علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې ادرک شهر رمضان، ای میاشت د رمضان د بیا منتله تېره شوه فی فعصى الله فیه، دی د الله تعالی پکې نافرماني وکړله، ولم یستغفر الله، د الله نه پکې بخښنه ونه غوښتله، ولم یتوب الیه کی یغفر الله فاخذه الله بغتة، د پکې توبه ونه ویستله، میاشت د رمضان یې وموندله او په دې کې د الله نافرماني وکړه، د الله نه یې بخښنه ونه غوښتله، توبه یې الله تعالی ته ونه ویستله چې الله بخلی. الله تعالی ناصاف ومنو، مطلب ناصافه د لپاره مرګ راغی، په دغه ګناه مبتلا باندې د لپاره دا سزا. نو چې په روژه کې ګناه وکړي انسان په دنیا په روژه کې مطلب دا چې سړی ګناه سخته وکړي، په قیامت کې به د لپاره د دغه ګناه کولو په دې ژوند کې خو لپاره په آخرت کې سخته سزا وي. او بل روایت امام جوزي رحمه الله ذکر کړی ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په منا کې داسې وفرمایي چې کله د قیامت ورځ شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به د تل د میزان سره ولاړ یم، نو د زما د امت نه به یو ځوان راوستلی شي او ملایکې به د ده د مخو د شانه وهي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دی به ما پورې ونښلي، وایي به چې یا محمد المستغاث المستغاث بک، ای محمد صلی الله علیه وسلم فریاد کوم زما امداد وکړه. مطلب دا چې دی به فریاد کوي، چغې به وایي چې زما د امداد وکړلی شي، دغه ملایکو به دی وهي او مقصد په مخ او په شا باندې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دې په باره کې به زه د ملایکو نه تپوس یا ملائکه یا ملائکة ربی ما ذنبه، ای د الله ملائکو برشتو د ده څه ګناه ده؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې برشتې به راتوی ادرک شهر رمضان فعصى الله فی ولم یتب فاخذه الله بغتة، د باندې میاشت د رمضان تېره شوه، میاشت د رمضان د ده نصیب شوه او تېره شوه، په دې کې د الله تعالی نافرماني ده وکړه، توبه یې ونه ویستله، نو الله پاک دی یو ناصافه ویني، مطلب مرګ ورته راغی مړ شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زه به دې ځوان ته یم هل قرأت القرآن، ایا تا قرآن کریم لوستلی؟ دی به وایي چې ما مطلب دا چې قرآن کریم لوستلی خو هېر کړی نه دی. همداسې موجوده وخت ده چې ډېر نارینه هلکان زنانه قرآن وایي بې هېر کړي، ځکه تلاوت یې نه کړي، بیا غلط غلط هم وایي. نبی اسلام فرمایي چې زه به دې ځوان ته چې بیس شاب و انت، ته ډېر بد انسان بد ځوان یې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا کس به ما نه پرېږدي او فرشتې ملایکې به دی نه پرېږدي. وایي زه به بیا الله پاک ته درخواست کوم د ده شفاعت غواړم، زه به یم چې الهي شاب من امتي، ای الله دا زما د یو امت یو ځوان ده، الله تعالی به راته وایي چې عند له خصما قویا یا احمدو، ای احمد صلی الله علیه وسلم د سره جګړه کوونکی ډېر قوي ده،
چې چا دعوه ده پیو چې چا جنگ ده زه به عرض وکړم ای الله من خصمو یا ربي حتی عرض یو د سره څوک جګړه مار څوک جانب مقابل ده چې هغه نه مطلب دا چې هغه راضي کو او مطلب دا چې کوم دعوه کوونکی ده چې دی وبخي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک به چې خصم او شهر رمضان د سره جګړه کوونکی چې د میاشت رمضان ده د مثال په تور د هغه لحاظ نه ده کړی د هغه دعوه ده نه ده کړی د بګي ګناهونه کړي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله دا سو فرمایي زه به چې انا بری من خصم شهر رمضان زه د هغه چانه هغه امت نه بری بیزار یم چې هغه سره جګړه مقابله د میاشت رمضان راشي ومن یشفع لمن لم یعرف حرمت رمضان چې هغه لا به څنګه شفاعت کولی شي چې هغه حرمت د رمضان ادب د رمضان عزت د رمضان عظمت د رمضان نه پیژني نبی اسلام فرمایي الله پاک به چې انا بری ممن انت بری منه الله پاک به چې زه د هغه چا نه بریم د کم کس نه چې ته بری او بیزار پیغمبر علیه السلام ته نو په دې میاشت کې به اولادونه د ګناه نه ساتل ځان ساتل مقصد دا چې د موبایل او بیزې فلمونو ډرامو بعض خلک په دې روژه کې مثال په طور په ډرامو باندې او په فلمونو باندې ځان مصروف کي نو لاړ هر څه د ضایع کړي چې کله د کوم عمل مطلب دا چې لحاظ ساتلی شي عظمت یې ونه ساتلی دغه انسان دا ضایع کې د لپاره ثواب نه بلکې د لپاره به عذاب وي ځکه د هر عمل خپل حقوق دي د هر عبادت خپل حقوق دي خپل آداب دي مثلا مثال په طور مونځ د بهترین عبادت ده لیکن که یو کس د مانځه حقوق ادا نه کړ آداب یې ونه کړي یعنې بیا اودس یې مونځ وکړه اودس کې د کوشش ونه کړي یا مثال په طور زر زر یې وکړ یا رکوع سجده په صحیح طریقه ونه کړله نو حدیث مبارک کې راځي دغه مونځ به تک تور شکل باندې ورځ قیامت کې درته جوړ کړی شي او دته به دغه مونځ به ورته خیرې کوي ورته به ضیعک الله کما ضیعتني الله تعالی دې تا داسې ضایع او برباد تباه کړي لکه څرنګه چې زه ضایع او مطلب تباه کړم څنګه دې ضایع کړم مطلب دا چې ضایع دې داسې کړم د رکوع راته برابر کړم نه د سجده برابر نه د اودس برابر کړم نه د خپل ټیم باندې وکړم ما ته دې داسې سپک وکتلم داسې سپک او تباه او برباد شي بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي ثم ضرب بها وجهه بیا په دغه مونځ باندې دا مونځ به توپ تور شکل باندې او د په دې مخ به وویشتلی شي نو هر عمل د انسان لپاره هغه داسې جوړیږي چې دی ضایع کړي او آداب برابر نه کړي همدارنګې روژه به هم په مخ باندې ویشتلی شي او همدارنګې مقصد دا چې که قرآن کریم د مثال په طور ادب یې نه کوي لحاظ یې نه کوي مثال عمل پې نه کوي تا لپاره دا ذریعه د دې نه شوه چې تا باندې به قرآن رحمت کوي اوس سود کوي او قرآن تلاوت کوي سود آیات راغی دا سود آیات تا باندې رحمت نه تا باندې به دغه آیات لعنت به وي قرآن به در باندې لعنت وي یا مثال په توګه دغه روژه د تینیس او د سره ناروا کې ګناه کې حرام کې په حرامه د ګټلې او په حرامه اغوستلې د په حرامه مثال په توګه پسې کې چې ژوند تېر هغه حرام دا روژه تا لپاره د تباهي او لویه ذریعه وګرځېدله قرآن کریم او د تلاوت یو بهترین عبادت مګر کوم کس چې د تلاوت آداب لحاظ نه ساتي مثال په طور چغو کې د تلاوت کوي د لحاظ نه ساتي یا تلاوت کې د غوږ نه اوس دغه مسلې شوي اوس په دې کور کې مثال په طور چې څومره د اواز اوري ورته مطلب کار کوي یا مثال غوږ نه نیسي که ځوانان دي که بوډاګان دي کار هغه دي دا دوی لپاره ورځ د قیامت باندې یو څه عذاب جوړېږي ځکه الله په قرآن کریم کې فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون کله چې قرآن لوستل کېږي قرآن سره مناسب د هغه شرح ده د هغه بیان ده حدیث دي همدارنګې د علماو د فقهاو اقوال دي دته چې غوږ کېږدي تاسو باندې به رحم کړي او که غوږ هم کښېنه خو ده رحم بنئ دا به تاسو لپاره عذاب لکه اوس مثال په طور د مخکې 12 کسان ناست یو په یو وځي بل په بل وځي د دنیا ګټو ته ټول تیار دي او مقصد دا چې د دین او د اسلام ګټه ته بس خدای او رسول والی هېڅ شی هم نه د لږو پیسو لپاره دغه ګټه ضایع کړي نو دا د لپاره به ورځ قیامت کې سزا چې مثال د عالم بیان او د دین بیان کېږي دومره ورته سپکو په کم نظر که انسان مریض وي نو مطلب دا چې مریض کې خلک غوږونه خو تړي نه مرض کې حالت کې غوږونه یې کولوي ګرځي را ګرځي مسلو ته چې کښېني د لپاره پیدا شوه انس رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي رب تال للقرآن والقرآن یلعنه ډېر کرته به یو کس د قرآن تلاوت کوونکي تعلیل للقرآن به او قرآن کریم په ده باندې به لعنت وي پیغمبر علیه السلام فرمایي نو چې
چې کله مونځ او تلاوت په دې شان شو چې هغه حقونه لري ادبونه لري هغه نه بغیر د قبلېدو لایق نه ده مناسب نه ده همدارنګه حقوق د میاشت رمضان هم ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کم من صائم لیس له من صیامه الا الظماء پیغمبر علیه السلام فرمایي ډېر روژهدار داسې چې هغوی د خپلې د روژې په عوض کې بغیر د تند نه بغیر د ولږې نه بغیر د تکلیف نه هیڅ هم نشته دي معنا ډېر روژهدار دي چې روژه نیسي ولږه پې راځي تنده پې راځي خو د دې د دې ولږې او د تندې او د دې تکلیف نه دته بغیر نور هیڅ هم نشته دي همدغه تند او لږه ده معنا نه اجر شته نه دعا قبلیږي نه مثال د ملایکې دعا د ده په حق کې نه د کبانو د سمندر دعا د ده په حق کې نه د رحمت لیږلو یو ذریعه بلکې د دغسې انسان لپاره چې دا روژه ونیسي او ده کې ګناه کوي ناروا کوي فضولیات کوي منځونه نه کوي او مثال په طور عبادات پکې مثال په لټۍ سره کوي ښکاره جبریل علیه السلام خیری کړي چې هغه بنده د تباه و برباد شي چې روژه پرې راشي ځان په خدای ونه بخي د تباه و برباد شي پیغمبر علیه السلام فرمایي ما پې د امین مهر ولګو چې یا الله دغه خیرې د داسې بنده په حق کې قبول کړي چې دی د تباه و برباد شي چې میاشت د رمضان په دې باندې تیر شي او دی په الله تعالی باندې ځان ونه بخي نو روژه مونځ عبادت د مسلمان چې په ډېرو درجو باندې قبلیږي وجه هم دا ده چې دلته وروسته ورپسې د ګناه ذرایع دي زړه درته وایي نفس درته وایي ګناه فلمونه وګوره ډرامې وګوره لټي وکړه دروغ ووایه نو همدې وجې نه مقصد دا چې دی د عبادت په ډېر باندې قبلیږي اوس چې ملایکو کې مثال په طور ګناه نه بچ کېدل نشته نو د دې عبادت کې کمال هم نشته کم کمال چې د بنده په عبادت کې ده ځکه الله پاک فرمایي چې الله پاک کله انسان پیدا کوو ملایکه ورته څه ویلي نو ملایکه ورته الله پاک ته وایي چې ته په دې ځمکه کې خلیفه پیدا کړې او په دې ځمکه کې بني ادم پیدا کړې نو اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک یا الله چې ته په ځمکه باندې داسې یو مخلوق جوړوې داسې یو مخلوق آبادوې چې هغوی به داسې څه کوي من یفسد فیها چې هغوی به په دې کې فساد کوي یو بل وینې به تویې ځکه چې هغوی ته معلوم و چې دې سره به نفس او ونحن نسبح بحمدک او حال دا چې موږ مطلب هر وخت پاکی بیانو نسبح بحمدک پاکی بیانو ستا په حمد باندې او نقدس لک او ستا لویي موږ بیانو الله پاک ورته فرمایي انی اعلم ولا تعلمون بېشکه یقینا اعلم زه پوهېږم هغه څه باندې لا تعلمون چې تاسې پرې نه پوهېږي نو هغه د مقصد دا چې ملایکه خو مخکې نه عبادت کوو الله پاک د دې عبادت لپاره څه پیدا کړ انسان و پیره پیدا کړ الله پاک فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله پاک فرمایي چې ما نه دي پیدا کړي پیرانو انسان مګر د پاره دي چې دوی زما عبادت وکړي نو چې کله فرشتي مقصد دا چې ملائکو عبادت کو د انسان دی عبادت لا مثال په طور سله پیدا کړ څه ضرورت د ځکه پیدا کړ چې د انسان او د ملائکو عبادت مینس کې جداواله دی ملائکو عبادت جدا ده د انسانانو عبادت جدا ده د ملائکو عبادت په نسبت د انسانانو عبادت کول او د ګناه نه ځان بچ کول دا د بنده د عبادت ډیر قیمتي ده ځکه ملائکې عبادت کوي د دوی په مزاج کې د عبادت پرې ښودل صلاحیت نشته د انسان په دې مزاج کې شته چې عبادت پرېږده نو خوب به وکړي عبادت پرېږده مثال په طور ځان به مشغول کړي د ملایکو مزاج کې دا نشته ده ځکه الله پاک د هغې نه امکان د ګناه ختم کړی ده د هغې باندې لږه نه راځي تنده نه راځي نفسي خواهشات نشته تر دې پورې چې د هغې په زړونو کې د ګناه خیال نه پیدا کېږي همدا وجه ده چې د ملایکو په عبادت باندې هیڅ اجر و ثواب هغې لپاره مقرر نه ده او نه هغې د دې عبادت په وجه باندې جنت مستحق ګرځي او نه د هغې د ګناه نه د منع کېدل هغې کې څه کمال ده ملایکې د سهار نه ماښامه پورې خوراک څښاک نه کوي او د نفسي خواهشاتو ګناهونو نه ځان ساتي نه دوی کې داسې کمال دا شته د دې جانب مقابل کې الله تعالی انسانان داسې پیدا کړي دي چې خوراک څښاک ته ضرورت لري نفسي خواهشات هم ورسره شته او د دې په زړونو کې ګناهونو خواهشات هم پیدا کېږي د ګناه کولو د عبادت پرېښودلو صلاحیت هم پکې شته
خو چې کله دا سړی د عبادت پرېښودلو شته ګناه شوق شته خوراک څښاک ته زړه کېږي د ټولو ضروریاتو باوجود انسان بیا هم عبادت کوي د ګناه نه ځان بچ کوي او بیا رمضان کې د ټولو خواهشاتو باوجود بیا هم د الله د یارې نه سحر تر ماښام پورې خوراک څښاک نفسي خواهشات نور ګناهونه نه ځان ساتي دا اعلی درجه او کمال والا عبادت شو او دې عبادت ته بیا الله انسان پیدا کړی دا عبادت بیا ملایکو کې د طاقت نشته همدې وجې نه د انسان دا عبادت ډېرو اجرونو ډېرو عوضونو د جنت د اعلی نعمتونه په دې باندې ورکولی شي مثال به داسې چې ګوره دو سړي دي یو ړوند یو بنا ده اوس دا کم چې مثال په طور ړوند ده خو دا ټول عمر دا نظر مطلب غلط نه دی استعمال کړی نه پردو زنانو ته کتلی نه یې څه فحش فلمونه کتلی نه ډرامې کتلی خو ړوند ده دا بل کس سترګو نظر مطلب مکمل صحیح ده هر څه ته د کتلو صلاحیت پکې شته خو چې کله مثال په طور پردو نامحرمو ته فلمونو ته ډرامو ته کتلو خواهش پیدا شي نو د الله د یارې نه دغه نظر والا نه ګوري او سترګې ښکته کړي نو اوس هغه سړی چې وړون سترګې ښکته کوي او هغه بینې ښکته کوي اگر چې مثال په طور د دې وړونو او د دې بنا دواړه سترګې د ګناه نه بچ شوي خو دواړه یو شان معلومیږي لیکن په حقیقت کې دواړه کسان په منځ کې ډېر غټ فرق لري ځکه وړون چې خپل نظر ښکته کړي دا څه کمال نه ده ځکه چې په ده کې د لیدلو د ګناه کولو طاقت نشته او دویم کس چې مثال په طور بنا یې خپل نظر راښکته کړي د سترګو ګناه نه ځان ساتي نو دا کمال ده او ځکه چې په دې کې هغه طاقت د ګناه شته نو د الله د یارې نه خپل ځان کنټرول کړي نو همدې وجه نه انسان ته پکار چې په رمضان کې د هر قسم ګناهونو ځان وساتي د دې ګناهونو ځان ساتلو د وجه نه د عبادت او اجر او ثواب باندې ډېر زیات باندې قبلي او بلکې دا روژه موږ او تاسو لپاره یو لوی غنیمت ده ځکه چې دې ته موږ ورسېدلو روژه مطلب زموږ نصیب شو پیغمبر علیه السلام په دعاګانو کې روژې ته رسېدل غوښتې الله نه ځکه چې مخکې روژه کې کم خلکو نو سکل هغه ورونه خویند یا متعلق خلک هغه د وفات دي بله روژه کې مثال اوس موجود دی بله روژه کې به څوک نه یا بله روژه کې به چېرته دومره طاقت وي چې انسان مقصد دا چې داسې عبادت وکړي ځکه دا خو یو د غنیمت میاشت ده جنت دروازې خلاص دي جهنم دروازې بند دي شیطانان تړل شوي دي دې کې لیلة القدر شپه د زرو میاشتو عبادت نه ډېر اجر او ثواب پې میلاوي ولې چې مثال په طور تا ته د ټول عمر تنخواه د ټول عمر تنخواه د یو کال نه ستا د شاویاو کالو تنخواه تا ته په یو شپه میلاویږي ده پسې به ټوله میاشت د تنخواه پسې به ته رڼا نه کړي خامخا یې رڼا کوي دارنګې دغه عبادت زرو میاشتو عبادت په یو شپه د لیلة القدر کې میلاوي او په دې کې مطلب دعاګانې قبلېږي بخښنه په دې کې کي رحمت په دې کې د عتق من النیران په دې کې ده نو دا بدبخت انسان چې دومره بختوره میاشت کې دی هم مطلب بختور ځان نه کړو دا بدبخت انسان په رمضان کې د عبادتونو اهتمام پکار ده مثلا تراویح اهتمام سره کول پکار دي اوس دغه تراویح د مقصد دا چې په دې کې 10 رکعات دي 10 رکعاتو کې مثال په طور 40 سجدي دي او دا هر سجده ځان ته الله تعالی د قریب کېدو یو لویه ذریعه ده ځکه قرآن کې الله پاک فرمایي واسجد واقترب معنا سجده کوه پیغمبر علیه السلام الله ته ځان قریب کا هغه د ته مطلب 40 ځل قربت په سجدو سره حاصل په دې کې د نوافلو ډېر اهتمام کول پکار دي ځکه نوافل په فرایض مقصد دا یو په اویا باندې قبلیږي په دې کې خاص کار تهجد اهتمام 8 رکعاته 12 رکعاته اشراق مونځ کول د صاف مونځ کول د اوابینو ماښام نه پس 4 رکعاته نفل کول دي همدارنګه مقصد دا چې قرآن کریم تلاوت ځکه قرآن کریم د دې میاشت سره یو خاص مناسبت ده ځکه الله په دې میاشت کې دا د لوح محفوظ نه اول اسمان ته نازل کړی ده قرآن کریم همدارنګه په دې کې ذکر کول په رمضان کې اذکار کول کریمه ویل استغفار ویل او په دې میاشت کې دعاګانو قبلېدو وعده ده دعاګانې غوښتل په دې میاشت کې مقصد صدقې تر دې پورې چې حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ټول کار سخاوت کو خو لیکن رمضان میاشت به چې راغه د دې سخاوت به نبی اسلام دومره تیز شو لکه تیزه هوا چې څه به لاس ته راتله د الله په نامې به ورکول په دې کې ځان د ګناهونو نه ساتل پکار دي ځکه چې دې کې ګناه نه ځان ونه ساتي فضول خبرو دا روژه تا لپاره مقصد دا چې بې اجره شو تا لپاره عذاب شو جګړو نه ځان ساتل پکار دی غصې نه ځکه حدیث مبارک کې راځي ان جاهل علی احدکم جاهل وهو صائم فلیقل انی صائم پیغمبر علیه السلام فرمایي یو جاهل که جهالت نه کار واغسته جنګ وکړه تاسو سره نو تاسو ورته انی صائم
زه روژهدار یم ځکه دا یو عذر ده نو په روژه کې ویښېدل پکار دي اعمال پوره کول پکار دي خپله په خپلو بچو باندې ځکه دا د زموږ تاسو لپاره د یو لویه ذریعه د نجات د دنیا او د برزخ او د آخرت د عذاب نه ده نو الله پاک دې موږ او تاسو ته د ښایسته عبادت کولو توفیق را نصیب کړي اللهم صل علی سیدنا محمد